نو دا ملاقات خو په ځمکه هم کېدی نو دا دومره لوی سفر یې پکې ښودلو فرمایي چې دلته تکلیف غرض نه و دلته راز داو چې د آسمانونو کې عربها او کربها او پدمها بلکی چې د کله نه پیدا دي ایسمکه ته نه دي راځي الله ته التجا وکړه چې یا الله په دې لوح محفوظ چې مونږ ګورو نو لا اله الا الله دا خدای خدایا دا محمد رسول الله ور سره چې کوم دی خدا دا خو یا مونږ ور پرېدا چې لاندې وګورو او یا لطاف راولا چې مونږ وګورو والله پاک دا ملائکو درخواست منظور کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوتلو چې دا ملائکیم د په دیدار مشرف اوس سردار کونین څنګه وو نو دا تپوس خو بچا نه کوي اچھا نه نشي کوي د څومره حسینو او د کوم کمالات مالکو نو دا تپوس دو بزرگانو نشوه دی او اغي ولا دا جواب ورکړي یو خدا چې حسن یوسف دم عیسا ید بیضاداری آنچه خوبان همدارند تو تنها داری یا رسول اللہ دی یوسف کو خالد مخستوالیو د موسیٰ علیہ السلام پلاس کی کمال چترخ کے لئے مننو پرکار دے کولو آنچه خوبان همدارند تو تنها داری پتول ما شکو کی چمر خاصیتو نبی یا رسول اللہ خاصیت یا واضح پتا کے بل بزرگ نہ د پیغمبر د حسن تپوس شو اگر دا تپوس ما نمکوی دا تپوس جبرائیل نو کئی جبرائیل نا وی جبرائیل یو رضی رسول اللہ تکتل او ورتوی چھے آفاقها گردید ام آفاقها گردید ام مہر بطان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ وہ دنیا محبوبان و معشوقے میں ہو کہتے لیکن تپ کلا تبل سے زیادہ تپوس دی دی عائشی نہ ہو گئی دسور لسم اسپوگ مائد او سرداری کونین پکٹ کے پروت تھے بی بی عائشہ فرمائی واللہ العظیم ما بکل اسپوگ مائد تکت کلب میں چہرہ انور د جناب رسول اللہ تکت چدد چہرے تب میں وکتن اسپوگ مائد براتت تخکار دلا باشا نو اغا درخواست اللہ د ملائکو منظور کر او دته دعوت ورکو چې اسمانونو تراش ودغه زینا بیا پورتا یو بل سورلی راغلی و چې هغه سورلی تا زینا وای علماء محققین لکی چھے خدای با پدی پوئی بھی چھے دغا زینا
چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د بیت المقدس نه په سور آسمانونو ته تلو چې دا زینت څه شی دی. بعض علماء متاخرین وایي چې زینا داسې یو سورلی وه لکه دی وخت کې تاسو په دې شل یا درش منزلونو کې دا لفټونه وګورئ. باقی دی زینې اصل حقیقت څه حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې آسمانونو ته تک چې دی آپ زینت کے شوے دے او زینت سے شو او دے خدای پوئی دے چې دا څنګه سورلی وا. عزیزانو بیا یو شپوا او پشپا کی بیا د سترګو د رب خبره وا. نو د سترګو پر رب کې دا اسمان اول دروازے تا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ دا دروازہ لري شوا ملائکی ټول په استقبال کې ولاړی دي. اول اسمان پار شو دویم اسمان سره بیا دا چلو شو. عزیزانو عرض داو چې دا عقل کې نه راتلل چې پیغمبر په دې جسم عنصری زینده باندې سوریدل او اسمانونو تتلل دا غوښته چاو اسمان ته خدای زینده را لګلې چاوا خدای. یو سر ما ته ویا کالجی الکو ما ته مولانا صاحب ته چې دا بوراق یا دا زینه دا جازو نو د دې جاز پایلټ څوک جاز خو دې پایلټ نه چلی ما پایلټ جبرائیل علیہ السلام سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا آسمانونو ته چتلو جنت ته اول بو تورا جمعه ما دلته خبره پرې شو چې جهنم ته لو او په دغه سیر کې جبريل ورسره او جنت ته بو دا جنت ته وګوره. علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره خو پزمکه اون کې دیشي والله اسمانونو ته ولې بوتله او دومره لوی تکلیف ولول. نو دا غي جوابونه ډېر یو جواب دام چې دا الله منشا داوا چې زتا تا په جنتونو کې چې کوم نعمتونه ما ستا امت لا جوړ کړی او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړی بیع شراء. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اے پیغمبر استاد امت سره ما خرید و فروخت کړي دي. استاد امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغي په بدل کې می جنت ورکړي. نو پیغمبر راشه استاد امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی
او په بدل کې مې کوم جنت ولا ور کړی دی نو یې ګوره بخې که چې امت له دې خوښ هم دی ورکړی تاسو خیر نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردگار عالم داوا چې دا جنتونه وګوره چې کوم انتظامات ستا د امت دپاره شوي دي چې دا دې خوښ هم دي وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته چې ننوت فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یوه کمره دا د ملغلرې ده ملغلره به تاسو لیدلي یا نه وړې وړې مې لږې غټې د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې د هغې دننه د کمرې یو کمره به د یو ملغلرې نه جوړوي او د هغه کمرې پلنوالی به شپېته میله د یوې ملغلرې کمره ده او د هغې پلنوالی چې دی هغه به شپېته میله اوچتوالی پرېږده چا به څو دا به یوه کمره وي بیا د دالانونو ستنې چې دي دا به د یاقوتو د زبرجدو عزیزانو د هغې هغه سیمت چې کوم هغې کې لګېدلي دي علما لیکي چې هغه به داسې سیمت او خاوره وي چې هغې کې لګېدلي چې ستا زندګي پکې به بس ځکه چې هغې نه وروسته خو مرګ بیا شته نه که نه چې ته پکې هغه دیوال کې سیمت او پلستري چې کومې دي هغې نه به د مشک او د عنبرو خوشبویانې راځي دا به نه چې نن خوشبوئی ولګاو سبا بوی لار یا سپرے مرے پزانو کا او سبا اس سپرے راوتی جی صاحبہ 1500 روپے 700 روپے یو سپرے دا نو عزیزان زما عرض داو چې جنت ته پیغمبر خدای بوتلو چې دی امت دپاره پټ کا او آیا دا امت وي چې دا به هغې جنت ته ځي چې کوم پیغمبر ورته خوښ کړي ټول عمر درش پېته کاله په درش پېته کاله کې 40 کاله هغه زمانہ وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو ورکړل شو په 40 کال نبوت ورکړل شو او بیا زمانہ د نبوت چې وا هغه 23 کال علماء محققین ابھی کے لگ ونڈے اختلاف دے چھے معراج چھے دے دا د نبوت پا سویم کال باندے شوے کتاسو خیالو کہ عام طور منگ ہو دا اورو چھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شوے لیکن معراج شوے دا نبوت پسویم کال بعد ندی کی مختلف قسم روایات تھی جو حضرات علماء کرام ہاتھوں پہ خون آیا خون بھی آ گیا ہے روایات دیر دی قربان ہو گیا محققین وائی چې معراج چې ده دا د نبوت په 5م کال باندې شوه
یعنی په څلوېښتم کال چې نبوت ورکړی شو او 15 کال تیر شو نو بیا معراج شو. اوس معراج طور و طریقه څه وه هغه کافی حده پورې بیان ما ستاسو په مخ کې کړی دی. عزیزانو که تاسو خیال وکئ نو دا دور چې و ډېر سخت دور دا د ابو جهل لویه سرداری وه په مکه کې. دا لوی سردارو دا لوی صنادید د قریشو چې دا ژوندي وو. په دغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید आवाज کړو. که تاسو خیال وکړئ د توحید چغې مونږ هم وهو او دام وایو چې مونږ حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو. او که دغه دور تاسو لغوندې مطالعه کړ چې یو زلمی دی مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا کل هم عزیزان تربوران قوم قبیله دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی او دا هغه مذهب دی چې د یو سړي په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي. او په دا وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم الله یو غنئ. دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا و. او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به ترې سر غورځولو. دا دغه دور عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو.